نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د رمضان المبارک پرې قیمتي لمحاتو کې د مالو دولت او د پیسو لپاره ډیره زیاته قیمتي او ډیره زیاته عظیم شان وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو دې وظیفې ته د پیسو کارخانه ویل کیږي او دې وظیفې ته محترمو د مالو دولت خزانه مته ویل کیږي. که تاسو د رمضان المبارک په دې قیمتي لمحاتو کې تاسو دا وظیفه کوئ او تاسو یې د ژوند معمول ساز کوئ، انشاءالله العزیز مال او دولت به دا به تاسو پسې را روان وي. یاد ساتئ محترمو څومره چې زموږ وظایف دي څومره زموږ کوشش دی چې خپلو اورېدونکو له داسې وظایف راوړو چې یاره د هغوی په ژوند کې یو قسم له تبدیلي راولي. محترمو د دې سره سره زموږ دویم چینل د تلاوت قرآن پاک دی. نو که تاسو هم غواړئ چې سهار وختي کې راپاڅئ او د قرآن مجید د تلاوت نه تاسو شروع اچوئ، نو خامخا د دې چینل ویزټ د تاسو یو پیراو کوي، ځکه تاسو سهار وختي کې روزانه یو ویډیو د قرآن مجید د تلاوت تاسو اورئ، دا به ډیره زیاته اعلی وي او ډیره زیاته زبردسته به وي. ما ته هم پکې نیکیانې میلاویږي، تاسو ته هم نیکي میلاویږي. نو که څوک دا سبسکرایب کوئ نو تاسو ته ښکاري په سکرین باندې او دغه رنګې د دې لینک په ډسکرپشن کې دا به وي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو دا وظیفه د الله پاک یو نوم دی، دا د هغې وظیفه ده. د رمضان المبارک پر قیمتي لمحاتو کې قیمتي لحظو کې یو طرف ته چې د باران په شانتې رحمتونه در راوریږي، هم په دغه ساعتونو کې په دغه ګړو کې محترمو دا وظیفه کوم وکړله تر مرګه پورې به تر نسلونو پورې به الله پاک موږ او تاسو مالدار وساتي. موږ به تاسو د حیا د څادر نه محترمو لاندې ژوند تېرو. موږ او تاسو به دومره پرسکونه دومره پر اعتماد ژوند محترمو تېرو چې د هغې تصور دا به انسان نشي کولی. که زموږ خویندې داسې دي یا دغه رنګې میندې دي دغه رنګې ورونه دي، هغوی دا وایي چې یاره زموږ مالي حالات دا ډېر زیات خراب دي، داسې وظیفه موږ له پکار چې الله پاک موږ مالداره کړي. نو د رمضان المبارک پر قیمتي لمحاتو کې دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو د زړونو مرادونه پوره کړي، ستاسو به تمام حاجات دا پوره کړي، مسایل به ختم کړي او چې څومره مال او دولت ستاسو په کار وي الله پاک به محترمو درکړي تاسو له. لیکن محترمو یقین او دغه رنګې په توجه سره وظیفه کول دا پکې شرط دی. یاد ساتئ د رمضان المبارک پر قیمتي لمحاتو کې ګورئ تاسو نه چېرته مونځ قضا نشي، تاسو نه د قرآن مجید تلاوت قضا نشي، یاد ساتئ چېرته تاسو نه د چا زړه د ازار نشي. دومره قیمتي لمحات دي نو کوشش وکئ په دې قیمتي لمحاتو کې محترمو دا وظیفه وکئ. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ډیره زیاته بهترین او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو د الله پاک یو نوم دی، الله الصمد. الله الصمد. تاسو به روزانه د سورة الاخلاص تلاوت 200 پیرې کوئ. تاسو به روزانه د سورة الاخلاص تلاوت 200 پیرې کوئ. د دې سره سره د الله پاک یو نوم دی دا یادوئ، یا الله، یا رزاق، یا الله. که تاسو ګورئ دلته کې یا الله د الله پاک ذاتي نوم رالی او کوم سړی چې په یا الله سره دعا کوي الله پاک له دعاګانې قبلوي، ورسره یا رزاق ای رزق ورکوونکیه. نو که ته روزانه 200 پیرې الله پاک ته آواز کوې چې ای رزق ورکوونکیه موږ ته رزق راکړې، نو خامخا به یې درکړې. او ځکه چې الله پاک وایي چې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، زما دپاره ښکلي ښکلي نومونه دي ما په هغې باندې رابلئ. نو الله پاک وایي زما دپاره ښکلي نومونه دي ما پرې رابلئ، نو زه به ستاسو مسایل ختمومه.
نو چې په خپل زمونږ رب دا ووایي چې ما پې رابلې زه به ستاسو مسایل حاجت هر څه برابروم، نو باید چې موږ په دې باندې عمل وکړو. ورسره سورة الاخلاص وظیفه ده. د سورة الاخلاص تقریبا 200 فضایل محترمه، او په سورة الاخلاص کې الله الصمد دا پکې محترمه یو آیت دی. نو چې کله موږ 200 پیرې سورة الاخلاص وایو نو الله الصمد پکې لازمن 200 پیرې راشي. او الله الصمد معنا بے نیاز بادشاہ، چا ته محتاج نه دی، ټول الله پاک ته محتاج دی، بے نیاز بادشاہ دی زموږ رب. چې کله موږ د الله الصمد وظیفه کوو، یاد ساتئ چې مال او دولت دپاره پاورفل وظیفه ده. یوازې مال او دولت پیسو ته نه ویل کېږي، مال او دولت خوراک ته ویل کېږي، مال او دولت پرسکون ژوند ته ویل کېږي، مال او دولت کپړو ته ویل کېږي، مال او دولت بهترین کور والا ته محترمو ته ویل کېږي، مال او دولت دا بچو ته ویل کېږي. یاد ساتئ محترمو چې مال او دولت کې هر څه راځي. د الله پاک نه دعا کوم او دغه رنګې کلک امید ساتم چې نن زم کومه وظیفه ده او څونه کتونکي دي، یا الله پاکه څومره کسان دا وظیفه کوي، څومره کسان یې مخکې شیر کوي، د هغوی تمام حاجتونه پوره کړه. یا الله پاکه د هغوی تمام مشکلات د ختم کړه. یا الله پاکه که څوک د رزق دپاره کې بهترین رزق ول ورکړه، که څوک دولت دپاره کې یا الله دولت ورکړه. یا الله پاکه د رمضان په خاطر باندې که څوک دا وظیفه ده رشتې لپاره کې، یا الله پاکه بهترین ځای کې رشته ورکړه. یا الله پاکه که څوک د محبت